اوس د مول حکم څه ده وجوب العمل ده دا به واجب العمل خو ما احتمال الخطا سره د احتمال د خطا نه خطا احتمال هم شته کېدای شي دغه بعضې افرادو تعیین چې تا کړی ده تا خو تا په خبرې واحد کړی ده یا تا په قیاس کړی ده خبرې واحد قیاس خو ځونی دي ځونی کې خو احتمال د غلطیا شته نو احتمال د غلطیا شته پکې خو ته به عمل پکې ها که تا ته غلطیا معلومه شوه بیا به عمل ترک کړی و مثالو فی الحکمیات ام اول مثال درکې په احکامو کې حکمیات من احکام معقولنا ومثال فی الحکمیات معقولنا اذا اطلق ثمن فی البيع كان على غالب نقد البلد وذلك بطريق التاويل اوس ګوره یو سړی سامان ذکر کی چې دا غواز ته باندې خرچوم په زر سامان باندې په زر روپۍ او دا بلد چې کومي دې کې مختلفې سمنیات چلیږي مثلا بخارا والی چلیږي افغانستان والی چلیږي پاکستان والی چلیږي دا ټولې روپۍ په دې کې چلیږي خو دومره ده چې د روپیو سمنیت کې فرق نشته ټولې علی سوا دي قیمت یو ده که 10 روپۍ پاکستان والی که د افغانستان والی که د بخارا والی ټول قیمت یو ده نو قیمت چې یو وي سمنیت کې فرق نه نو چونکې دا خو سمن ویلی دي سمن لفظ مشترک ده د ټولو معنو کې دا استعمال ده ام مشترک په هند اشتراک کې په دې باندې عمل ممکن نه ده چې تعویل دی نه پکې کړه نو تعویل به پکې کې پس به عمل پکې که تعویل نه پکې بطل البيع به بیع باطل ده ځکه سمن مطلق دي کنه بخارا والته وای پاکستان والته وای هندستان والته وای اتاین اشتنه ای اشتراک مشترک چې په اشتراک باندې پاتې په ټولو مانو کې استعمال له عمل نه ده ممکن له ممکن نه ده عمل لہذا که مشترک په اشتراک پاتې کې بطل البيع به بیع باطل ده اګه تعویل وکي د ټیک ده تعویل څنګه وسکه دا دواړه دا ذکر شو چې زه تا باندې دا واخر کوم 50 روپۍ نو دا به محمولی په غالب نقد البلد جا غالب نقد البلد دا تعویل ده دا ترجیح ورکړي چې په دغه بلد کې غالب کم نقدي ټیک ته قیمت ټول یو ده خو غالب چې نقديږي غالب چې استعماليږي نقد کیږي ا مشتری بایع ته ورکړي نقد دامنه چې مشتری بایع ته ورکړي د دې نقد کیږي چې کومه غالب چلیږي هم دا به مرادي ځکه دا غالب نقد البلد دا اول او تعویل ده دا دلیل دی ترجیح ده یا دا به مرادي کینا نو چې دا تیر مراد شو غالب نقد البلد چې غالب کومه چلیږي پاکستانی چلیږي که انډیا والی چلیږي که بخارا والی چلیږي نو چې کومه غالب چلیږي دا تعویل شو دا مرجح شو نو دا به مرادي اوس عمل په دیوانه ممکن ده و مثال دی مول فی الحکمیات په احکامو کې ما هغه د کله چې مونږ وایو اذا اطلق ثمن فی البيع چې ثمن مطلق ذکر شي په بیع کې کان علی غالب نقد البلد دا غالب نقد البلد دا تعویل ده دا دلیل دی تعویل ده اول ده رجوع ده پکې وجه دی ترجیح غلبه ده چې کومه غالب نقدیږي په بلد کې دا به مرادي وذالک بطریق التاویل دا غالب نقد البلد باندې حملول دا په طریقې دی تعویل سره دی دا په طریقې دی تفسیر سره نه دی چې قطع فائدہ کوي دا په طریقې دی تعویل سره دی یعنی دا په طریقې دی اول سره دی دا په طریقې دی رجوع مشترک سره دی بعض افراد ته په دلیل ځونی چې دلیل ځونی چې دا غالب نقد البلد ولو كانت النقود مختلفه فسد البيع اکه نقودو کې اختلافي بیا څنګه اختلافي پاکستانی کمزوري وي افغاني زیاتی وي انډیا والی زیاتی مثلا خپل منځ کې فرق وي بخارا والی به نور زیاتی او دا ټول دلته چلیږي ټول چلیږي اوس نقود خو مختلف دي اتاین شتن چې تعین وشي ولې نقودو کې اختلاف ده نو تعین نشته
نو چې تعین نشته نو فسد البيع ځکه دوی ثمانیت کې فرق دی بیا بعض ثمانیت زیات ده بعض ثمانیت کم ده نو کم زیات نه چې کم زیات شو اوس تعین نشته چې کومه مراد دي ادم مفسد ګرځي نزاعه بین المشتری والبائع ځکه بایع بایع بوي چې ماتهغه بخارا ولې راکا چې ډېر ثمانیت لري ډېر قیمت لري مشتری بوي چې نه زه ته پاکستاني درکوم چې کم قیمت لري نو دا مفزیل النزاع ګرځي نو چې مفزیل النزاع ګرځي دغه وجه فساد البيع بيع فاسد ده ولو كانت النقود مختلفه اکه نقود مختلفي په قیمت کې اوس دغه د سوال ده چې لکه خدای په غالب محمول کنه چې کوم غالب چلیږي خو به مرادي کنه اوبه تعویلی اوبه اولی کنه ځکه مخکې تعویله چې د تعویل سره موږ مشترک حمله ولای شو په بعضی افرادو کې تعویل دا ده چې ترجیح ورکی ا ترجیح دا ده چې غالب ونقد البلد چې کوم غالبي بس دا ترجیح ده کنه خدای په غالب باندې محمول کو کنه چې کوم بلد کې غالبي چلیږي بس دا مرجح ده لاندې نقطه ورته لګي فی المالیه دون الرواج دا نقطه دا ورته چې دا نقود مختلف دي خو په مالیت کې مختلف دي یعنی پاکستانی کم مالیت لري ثمانیت کم ده پکې بخارا ول کې زیات ده انډیا ول کې غینا زیات ده یا کم ده نو دا مختلف دي خو په مالیت کې مختلف دي دون الرواج رواج کې نه مختلفي رواج دی ټولو یې رواجي پاکستانی هم چلیږي انډیا والی چلیږي بخارا والی چلیږي افغانستان والی چلیږي دا تمیستنه شي کولای چې دا غالب نقد البلد دای مرجح کې چې کومي غالب چلیږي بس دای ترجیح ده دای اول ده نه غالب نه یې کنه رواج کې ټوله برابرې نو چې رواج کې ټوله برابر دي نو غالب نقد البلد خو پکې نشته چې دا ور پر تعویل شي او دا ترجیح ورکی التعین دی بازو کی دا خوشتنه ادي مختلفه رواج کې برابر دي نو تعویل نشي کېدای چې بعضی ته نه واخلې هم مشترک په اشتراک حمله دای نه شي چې ټوله واخلې ځکه مشترک په ټولو مانو کې خو باطل ده ټوله واخسته نه شي دی وجه فساد البيع بيع فاسد ده ځکه دا مفزیل النزاع ګرځي ځکه بایع با زیات ثمانیت والے واړي مشتری به کم ور کوي ولو كانت النقود مختلفه اكن نقود مختلفه فسد البيع لما ذكرنا لوجد اغنه چې موږ ذکر کړ موږ څه ذکر کړ چې مشترک حکم توقف ده چې ترجیح نوي بیا حکم توقف ده بیا هو توقف کې عمل پکولای نشي وحمل الاقراء على الحيض وحمل النكاح في الايه على الوتي وحمل الكنايات حال مذاكره الطلاق على الطلاق من هذا القبيل دا اوس بل مسله کې دا وایي يتربصن بانفسنا ثلاثه قروء دلته کرنه مونږ حیض اخلو دا کرنه حیض چې مونږ اخلو من هذا القبيل دا دې قبیله نه ده چې دا مشترک لوجد ترجید راینا د مؤول ګرځیدل ده ځکه مونږ قرء باندې عمل کو حیض ته نه اخلو حاصل دا ده چې کړه خو لفظ مشترک وو حیض پاره وځه او تور پاره وځه ځکه صحابه دواړه معنی اخلي یو اخلي بل اخلي نو معلومه شو چې لفظ ذکر مشترک ده دواړو پاره وځه ده خچ دواړو پاره وځه ده اوس مونږ حیض معنی اخلو شوافی تور معنی اخلي دا من حاضر کبی دا حیض معنی چې مونږ خپل دا دې قبیله نه ده یعنی دا مشترک په بعض معنی حمله او مؤول ګرځو ا دلیل دی تعویل څه ده تعویل خو په دلیل سره کې دا چې مؤول ګرځي ا بعض افراد ته نه کې دلیل څه ده دلیل دا ده چې مونږ مخکې ویل چې ثلاثه قرو باندې پس عمل راځي چې کرنه حیض واخلي بیا په درې کرو باندې عمل راځي ځکه طلاق په تور کې ورکه باقي درې حاجه به پوره کړي اکه تور واخلي یو په درې تور باندې عمل نه راځي ځکه تاسو طلاق تور کې ورده اوس دا حساب نه چې کم درې کدینه علاوه درې حساب نو زیات کېږي په دریو
دا تاویل ده د دې خبره چې کرنه مراد دا مشترک لفظ نه مراد دلته یو معنا ده چې حیض ده تور معنا نه ده شوافی څه وایي چې تور معنا ده دوم په اول عمل کوي یعنی ترجیح ورکوي تاویل کوي بعض افراد اخلي ځکه هو دغه وایي وجه وایي چې لکه ثلاثه ترغله ده کنه پتا سره ثلاثه پتا دې تمیز مذکر راځي او مذکر پاسه ده چې کرنه تور واخلي مذکر ده حیث خو مؤنث ده دا څه وایي اوس په دې سوال دا ده چې نه دا هم من قبیل تاویل نه ده دا کرنه مونږ چې تور اخلو حیض اخلو دا هم من قبیل تاویل نه ده ولې من قبیل تاویل نه ده و ځکه نه ده چې حدیث کې راځي کنه چې طلاق الامه تطلیقتان و عدتها حیضتان دې مینځ طلاقونه دو دي عدت دو حیض دي دینه مونږ معلومو دې حدیث نه مونږ معلومو چې عدت زغه چې د هوره درې حیض دي ځکه امه حکم په نسبت ته هوره ده ا دې امه عدت خو دو حیض شو نو معلومه شو چې حکم دې امه په نسبت ته حکم دې هوره ده نو هوره ول بدرې حیض او په درې حیض کې خو تنصیف نشي کېدای چې یو نیم حیض دا عدت منځي شي نو عدت منځي دوه حیض شو ا دې هوره ول درې حیض شو ځکه امه په نسبت ته حکم دې هوره ده نو اصل کې خودول یو نیم حیض راځي خو چون کې حیض تجزی نه قبل نو دوه حیض شو ا دې هوره ول درې شو دا ګوره دا خو تاویل نشه دا خو تفسیر شو جواب دی چې نه تفسیر خو په کتی سره کېدای شي دا خو حدیث ته ځونی ده په ځوان سره تفسیر د کتی نشي کېدای چې ته ثلاثه کورو تفسیر وکي په هیڅ سره او دا ور پر تفسیر واکې کې او دا یقیني وګرځي دا خبره واحد ده خبره واحد نه ګرځي تفسیر لپاره د قرء په قران پاک کې تفسیر خو به متکلم خپل کوي او متکلم رب سبحانه و ده نو رب سبحانه و په خپل تفسیر نه کړای د ثلاثه کورو نو دا څنګه تفسیر ده تفسیر خو قطع فائدہ کوي متکلم طرف نه ادا خو حدیث خبره واحد ده دا خو ځونی ده نو دا تفسیر نه ګرځي دا تاویل ګرځي دا تاویل خلاص کړه حاجی ورپسې آیت کې نکاح ذکر ده نکاح ذکر ده په آیت کې حتی تن کې حزوجن غیره کچې ته خوند ولګي ده خپل خدای ته طلاقونه ورکړي درې نو فلا تحیل له نو ته دا حلال نه ده حتی تن کې حزوجن غیره چې بل زوج سره نکاح نه کړای اوس دلته مونږ وایو چې نکاح لفظ مشترک ده نکاح عقد ته وای او وته ته وای دواړو کې مشترک ده دا لفظ د نکاح نو دلته نکاح نه مونږ مراد وته اخلو همون دا څه وای چې خاوند طلاقونه ورکړو لا تحیل له دا د تنه ده حلاله حتی تن کې حزوجن غیره چې بل زوج سره نکاح وکي هغه وته ور سره وکي او بیا طلاقونه ورکی بیا عدت کی بیا اول کولای شي نو دلته نکاح مشترک لفظ ده وته کې عقد کې ودلته د نکاح موږ حمله په وته باندې من هاذ القبیل دام کبیر دی مشترک نه ده یعنی د نکاح لفظ مشترک ده اداوته معنا چې موږ اخلو دعوت معنا چې موږ اخلو دا په دلیل ځونی دا تعویل باندې بنا ده څنګه تعویل باندې بنا ده دا چې تعویل باندې بنا ده چې ګوره دلته رب دا سی ویلي دي حتی تن کې حزوجن غیره چې نکاحو کې بل زوج سره نو دا نفسي نکاح څه ده دا خو زوج نه معلومیږي ځکه زوج وایي هغه ته چې نکاح وکړي نو دا نفسي نکاح خو زوج نه معلومیږي نو دا تن کې په معنا دي توته اثر ده لہذا تن کې هم معنا وته ده دا مون معلوم کو په دلیل ځونی هغه دا
چې زوی نه خپل نکاح معلومیږي اکد بیا چې زوی نه خپل نکاح معلومیږي لہذا دلته تنکه په معنا دی وته سره شو دا په دغه دلیل سره موږ تعویل وکړو او دلته نکاح دا په وته کې استعمال شو نو نکاح لفظ مشترک و عقد کې استعمال دی وته کې استعمال دی دلته په وته کې استعمال شو بنا په دلیل ځونی او سوال دا دی چې دا خو دلیل ځونی نه ده دا قطعی ده دا خو یقیني خبره ده چې نکاح زوج نه معلوم ده بیا دینه مخکې تنکه حویلای ده نو بیا تنکه نه نکاح اخیستل دا خو نه ده نکاح نه بخامخا وته اخلي ځکه ک نکاح نه ته بیا نکاح واخلي لکه زوج نه نکاح معلومیږي بیا خدا تاکید شو په تاکید نه خو تاسیس اولاده لہذا تنکه به وته مان اخلي نو دا خو قطعی دلیل ده دا څنګه ته وایي چې دا تعویل ده تعویل خو په دلیل ځونی سره دا خو قطعی دلیل ده جواب دی جننه قطعی دلیل نه ده که قطعی دلیل وی و دې کې ایمو اختلاف نه حالانکه ایمو اختلاف ته پدې کې امام شافعی صاحب نکاح په نکاح هم لې او وته من نه اخلي نو کدا چې یک قطعی دلیل بیا قطعی دلیل کې ایمه اختلاف نه کوي بیا په ټولو په اتفاق په ټولو په اتفاق نه ده پکنه چې نه د اتفاق نو معلومه شي چې تن کې خنه وته معنا اخیستل دا په تعویل مبني ده دا یقین نه ده ورنه به امام شافعی صاحب دې کې اختلاف نه کوله دا نه حمل الکنایه علی مذاکره الطلاق کنایه الفاظ یو سره وای خو مذاکره د طلاق وي مثلا یو سره د خپل زوجې سره طلاق مذاکره کوي طلاق کو تذکرہ کیږي خپل من کې یاره تا طلاق اول پکار دی نه دی پکار څنګه زه تا سره فخ نه یو فخ دا کیسه کیږي او دلته کنایات استعمال کی لکه بین لفظ نو بین لفظ دا خو مشترک لفظ ده ظهور ته وای جدایی ته وای نو په دغه وخت کې دا بین لفظ استعمال کی او دا ورته وای چې تا ممنس کې مباینت ده بین ټکای استعمال کړ نو بین خو ظهور ته وای ا بین جدایی ته وای نو دا کنایه ده طلاقونه جدایی خو کنایه ده کنه طلاقونه تصریح خو په طلاقونه ده نو دا کنایات دا موږ په طلاقونو باندې حملو حين مذاکرت طلاق کله چې زوجانو من کې خپل من کې مذاکره دي طلاق وي نو دا مذاکره دي طلاق او چې دوه من کې مجلس ته طلاق کیږي او دې وخت کې دا کنایات لفظ استعمال کی نو دا کنایه به موږ حملو په طلاق باندې لوجه د کرینه مرجح نه چې کرینه مرجح څه ده چې مذاکره دي طلاق ده ځکه ویلا وحمل الاقراء حمل د کرے په حیض وحمل النکاح فی الایه علی الوتی حمل د نکاح په آیت کې چې حتی تن کې زوجن غیره په وته باندې وحمل الکنایات حمل د کنایات د طلاق حال مذاکرت طلاق په وخت مجلس ته طلاق زوجې منځ کې چې دا کنایه چې بین ټکایدا دا ته حمله په طلاق باندې علت طلاق من هاذ القبیل دا ټول قبیله د تعویل نه دی دا ټول تعویل ده ان په مشترک کې تعویل ده په دلیل ځونی ولا ذا قلنا الدين المانع من الزکات يصرف الى ايسر المالين قضاء للدين ورفر محمد على هذا فقال اذا تزوج امراه على نصاب اوس بلا مسله کې دی باندې بلا تفریق کوي ورکه یو سړي باندې دایری قرضې په چې کل مال گیر کړای یا یې نصاب گیر کړای دا معنی من زکات ده بیا زکات پتا باندې نشته خو چې سره دا صاحب انصاب ده ډیر نصابونه ور سره دي دراهم دنانی شته ور سره سامانونه شته ور سره حیوانات شته ور سره دا ټول نصابونه د سره پوره دي د دراهم د دینارو والده ترنګ دي سامانونو وال نصابم پوره ده د حیواناتو وال نصابم پوره ده او د باندې قرضه ده ا قرضه خو معنی نه زکاتی دا قرضه به کم نصاب ته متوجي وي نو دا وایي چې قرضه چې دا به دراهم دینار ته متوجي وي ځکه دراهم دینار ایسر دي هغه حصول خو آسان ده دراهم دینار هغه کې دا نه ده
چې ته به بازار ته ځې عمل به کې نه دراهم دینار نصاب تاسو سره سبا دلته به ورکې کنه ده خلاص شو هیڅ تکلیف پکې نشته سامان نه چې ته دین ادا کیا خو سامان هو به خرچه بازار کې وړي به بازار ته یا حیوانات دي هغه نه چې ته دین ادا کیا خو ته به حیوانات بیا میلې کې به خرچوي بیا پیسې دا کې بیا قرض ولته ورکې نو چونکې دین ادا کول درهم دانانیرونه دا آسان دي اسمانونو نه حیواناتو نه ګران دي نو دا به محمولی په ایسر المالین لہذا تب دین چې ورکه دراهم دینارونه به ورکه دا آسان دي دا آسان والا تعویل ده دا اول ده ګران نه بنه ورکه چې آسان نه دی ورک دراهم دینارونه د زکات هغه ورک قرضه دی ورکړه لہذا اوس هغه خو اگر دراهم دینارو مبارک ته باندې زکات نه د واجب اگر کدا تاسو سره پرتی حولانه حول پوره دی باندې ته باندې زکات نه د واجب ولې دینه خو تا قرضه ادا کړی ده چې قرضه د په قرضه ادا کیا یا د ادا کړه یا ادا کیا د قرضې کی ټول یا نیمه زیپ کې نو چې زیپ کې نه ته باندې زکات نه د واجب ای دراهم دینار حیواناتو کې واجب ده ځکه نصاب پورا ده سامانونه کې واجب دي ځکه نصاب پورا ده خو درهم دینار کتابونه زکات نه ده واجب لوجه دي دینا چې دا مشغول بي دین ده اگر کته دین اوس نه ادا کړه دا شو ولا ذا کلنا بنا پدې پکم چې مشترک په حمله په بازو مانو بالتاویل لوجه دي دلیل ځونینا بیا عمل پکیا کلنا موږ ادین المانع من الزکات اگر قرضه چې معنی منه زکاتی یصرف الى ایسر المالین دا به منصرفی ګرځي با اول بکې الى ایسر المالین آسان مال تا دا دین معنی منه زکات دا به منصرفی الى ایسر المالین آسان مال تا اولن په طریقې دی اول سره یعنی تعویل دا تقاضا کوي چې دا به آسان باندې محمولی ګران باندې باندې محمول نو چې آسان باندې معمولو نو ته به دراهم دانانیرو نه دا دین ادا کیا اوستا یا نک ادا پرتی وتر سره دراهم دینار پتا باندې زکات نه دی واجب ځکه دا مشغول به دین دی بیا دا ګوري الدین المانع من الزکات یصرف الی ایسر المالین دا به ګرځي آسان مالته خزان لیدن لپاره دې پورا کول لري قرضې وفر محمد علی هذا امام محمد سے په دې تفریق کړل فقال اذا تزوج امراتنا لا نصاب ولو نصاب من الغنم ونصاب من الدراهم يصرف الدين الى الدراهم حتى لو حال عليهم الحول تجب الزكاه عنده في نصاب الغنم ولا تجب في الدراهم دا امام حسن په دې را تفصیل کړی یو سره دا نکاح او که خزه سره په نصاب باندې وک اذا تزوج امراتنا على نصاب یو نصاب باندې دغه وک نکاح او که خزه سره او دا ورته ویل چې دغه دا ما تا سره ان زه تا سره نکاح کوم او مہر منصاب ده نصاب مشترک مطلق ذکر کړ اده سره مختلف نصابونه وو غنم او بيزه ور سره وي یوا ادارنګ نصاب د دراهم دینار ور سره وو 200 دراهم ور سره وي نو دغه مہر چره دا دین چې په مہر کې دین ده دا به منصرف دراهم وتا ولی ترجیح ده کنه دا ایسر والا چره دا ترجیح ده چې دا آسان ده نه مہر ادا کول ولی دراهم د نه تاسو راسته بس آسان ده ور وکي غنم بيزو کې چې ته دا نصاب هغه ورکه مہر ورکه نه دا ګران ده ځکه ویل وفر محمد علی هذا فقال اذا تزوج امراه يسرني کاو کې خیسره په نصاب باندې وله نصاب ادسر نصابي من الغنم بيزونه لکه سلويغ بيزي ونصاب من الدراهم ادسر نصاب د روپيوي يصرف الدين الى الدراهم دا دین په مہر کې دا به منصرفي دراهم وتا ان به ورکي ولی لاندې نکته ته ګوره لئن ايسر قزان من الغنم دې دا کول آسان دي کنه دا کولې د مرجح ته دا تعویل ده پکې
حتی لو حال علیم ان تاویل دغه دا خو مشترک لفظ وو ته خدا سي ورتلیو چې زه وتا ته نصاب درکوم دا ورتلیو اوس روپۍ دي هغه نصاب هم کېدای شي غنم بيزي دي ها نصاب کېدای شي غواګان دي ها نصاب کېدای شي خدا به محمولی په دغه باندې په درایم په دینار باندې لوجه دي تاویل نه تاویل چې دا آسانواله ده دا آسانی دي نور ګران دي دا ګوري حتی لو حال عليهم الحول حتی چې یوسف الدین دا دین فی المهر چې دا به منصرف الدراهم وتا ځکه دا آسان دي قضاء من الغنم دې آسان دې ادا کول آسان دي کنه حتی لو حال ادا آسانواله دای مرجح ته دای تاویل ده حتی لو حال عليهم الحول تقریبا کال تیر شو تجب الزکات ویندو واجب د زکات پنځ د امام محمد سے فی نصاب الغنم ولی ځکه هغه مہر چې وا قرض د مہر هغه آسان تراجیو آسان خو روپۍ وي دراهم وو نو دا غنم چې د سره بيزي دي دا نه مصروف بيدان تا خو نه مصروف بيدان مصروف بيدان خو دراهم د دینار دي نو چې عام مصروف چې اگر کدا دا کړي نه وي مہر نه ورکړه خزته ورکړي خو نه دي هم خدا مہر منصرف ته دراهم دینار ته اده سره پرتی دي نو دا دین حکمن دراهم دینارو کې ده بيزو وغیرہ کې نشته لہذا کال تیر شو نو دا به دراهم دنانیرو نه زکات نه ورکي بلکې دا چې زکات ورکي نو دا به غنه ورکي غنمونه به ورکي غواګان نه به ورکي وغیرہ ځکه نه دي مصروفي بيدانه دا مصروف بيدان دي لوجه دي تاویل نه حتی لو حال علم الحول تجب الزکات اندو واجب د زکات پر امام حسن په نصاب د غنمو کې ولا تجب فی دراهم کې نه دی واجب ولو ترجح بعض وجوه المشترک ببيان من قبل المتكلم کان مفسرا بلا مسله کې مسله دا چې مشترک کې کله سره تعویل کوي په دلیل ځونی اکل کله متکلم خپل بیانو کې دا خپل بیان دا تفسیر ده دا قطعیاتونه ده دا قطعی ده ولی صاحب مراد خو متکلم ده صاحب عبارت متکلم ده صاحب اراده متکلم ده او متکلم خپل تفسیر وکړي خو خپل مراد واضح کې یقینا واضح کې خپل مراد نو قطعی شي ځکه وای ولا ترجح بعض الوجوه المشترک که ترجیح بعض اقسام دي مشترک تور کې په بیان سره د کبر د طرف ته متکلم نه کان مفسره وحکم دادا انه یجب العمل به یقینا چې عمل په باندې واجب د په تور د یقین سره مثال اذا قال لفلان علی 10 دراهم من نقد بخارا دای ویلا لفلان علی 10 دراهم فلانکی اقرار یو په قرض چې د فلانکی سړي ما په ذمه باندې 10 دراهم دي دای ویلا او صرف دا ویل چې لفلان علی 10 دراهم دا خو ډیر احتمال لري دا مشترک ده ولی احتمال لري چې د پاکستاني یادې هندوستاني یادې افغانستاني یادې بخارا ولی یادې خو متکلم خپل تفسیر وکړي من نقد بخارا چې نقود دی بخارا دی دا ورنه مراد دی نو تفسیر په خپل وکړي چې په خپل تفسیر وکړي فقول من نقد بخارا دا نقد بخارا والے تفسیر له دا تفسیر د لاسو درایم ده فلولا ذالک کدا نقد بخارا ټکای نه ویا تفسیر نه ویا لکانه منصرفا الی غالب نقد البلد بیا خو مخکې مو ویلو بیا خو منصرف یو دا بګرځي غالب نقد البلد چې په بلد کې کمی غالب چلیږي هغه باندې بدام محمول وي غالب نقد البلد دا به تعویل وو کچېرته بخارا ټکا نه ویلې به دا تعویل وو لس دراهم به مشترک وو ادا به محمول په غالب نقد البلد غالب نقد البلد به تعویل وو فلیکن د خپل ویل چې تفسیر وکړه په بخارا سره اوس تعویل نه اوس تفسیر سره التفسیر یقینیات د متکلم نه اوس یقین پیدا کوي ځکه ویل فلولا ذالک کنه دا من نقد بخارا لکه منصرفا الی غالب نقد البلد بیا خدا مشترک وو ادا غالب نقد البلد دا تعویل وو مې په بلد کې ډېر چلیږي او غالب چې کومه چلیږي دا تعویل وو به طریقې تعویل نه په طریقې تعویل سره به دا معمولی په غالب باندې فیترجح المفسر اوس په ترجیح مفسر ته ورته فلا يجب نقد البلد نقد البلد ونی واجب
بلکې یقینا د باندې نقد بخارا واجبي فيترجح المفسر على المؤول تفسیر ته به ترجیح ورکړي په مؤول باندې ځکه تفسیر یقیني ده متکلم طرف نه وي التاویل خو ځونی ده یقین لره ترجیح په ځون فيترجح المفسر دا مفسر ته به ترجیح وي چې هغه دا چې من نقد بخارا فلا يجب نقد البلد نو نقد البلد بني واجب بلکې بخارا والی به واجبي فصل فی الحقیقت والمجاز اوس حقیقت او مجاز ته بیانې بس پوه شئ خیر